نو بس هغه چې ګنځي وکړه زما چا یو ډېر غونډې یاره بس نو بس دا کچر پټاکې پرېښود بس بچی مې مالته کې دوه بچی مې یو مې دا زوی دی بس ده ته مې قسم قرآن ورکړی دی وایي باندې یې اخیستی وی پلار ہماری جگہ تا لور میں موی ماری جگہ سے مور میں موی ماری جگہ سے نو گلی راغس چای وړلې پردې پیسې بس هغه رانه واغستلې دغه چې د چا نه قرضدار وکړي د واده نیټه دې ښه دي او تا خپل خپلوان کله خبر کړي دعوتونه دې ورکړي چې واده مې دی او په اړ موقع ته وګورې او پیسې درنه بل وړي نو زه وایم چې د دې نه بل غټ ډس پچانه کي سمندر توپانونه څومره ډېر دي د زما ستومانه ژوند کې دا غمونه څومره ډېر دي د یادونو سمندر کې شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی مهربانه بادشاه دی قدرمندو علاقه ده جلاله یو ورور رابطه وکړو راشه د ګاونډي نه مې غلا شوې ده او د واده نیټه مې ښودی شوې ده خلکو ته دعوت هم ورکړی شوی دی میلمانه خبر دي ما چل څه شوی دی وایي ډېر غریب کس دی په دغه لفټ باندې تاسو ته ښکاري په دې لفټ باندې دی مزدوري کوي واړه اړی راړی دغه د دیاړي مزدوري ده پیسې د چا نه را قرض کړي کور کې یې ښودی چې تللی دی نو په کور کې پیسې ورکې شوي دي بس دا د ده دپاره قیامتونو ځکه چې د چا نه قرضدار وکړي او د واده نیټه دې ښودي او تا خپل خپلوان کلی خبر کړي دعوتونه دې ورکړي چې واده مې دی او په اړ موقع ته وګورې او پیسې درنه بل وړي نو زه وایم چې د دې نه بل غټ ډس پچانه کېږي راغلي د ده دا غږ تاسو سره شریکو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې بس خیر دی تاسو دواګانې دي ما واده وینا وکړله خلکو ته کلي ته ټولو ته او یو ځای د بل ځای ته مې دغه وکړله او خپل خپلوان مې راوغوښتل او واده ته مې لږې ورځې پاتې وي ما زه په دې به هر څه وکړم واده کله دی واده اختر په 10مه 15 ورځې دي ورته 15 ورځې ورته نو ما چا نه پیسې راواغېستې قرضه ما زه په دې بدانه پوم څه یو څه بل څه والم که نه نو بس هغه چې ګنځي وکړه زما چا یو ډېر غونډې یاره بس نو بس دا کچر پټاکې پرېښود بس بچی مې مالته کې دوه بچی مې یو مې دا زوی دی ډېره مې نن قرآن هم ورکړو دي چې مونږ نه دی کړی دا قرآنونه قسمونه یې خوړلي مې چار چا کړي خو بس ښه یې را سره ونه کړو ډېر بد یې را سره وکړه دا جنت په لاس دې درنه اخیستي که نه چېرته دي ښودي دا مې ښودې وې هلته کې مې دا به زه هلته دا وړم په څه کې پرتې وې دا لاندې بکس کې مې غېبې پوه شوې او بس هغه هغې نه راغستې هغه پکې لاره باندې بس پیسې اخیستې او شاپرې ماپرې ټولې په قضه کې بیا یې غېبې کور کې دي څوک څوک دي کور کې مې دوه لوریانې دي او یو مې مور ده هم وړي دي لوڼه دې وړې دي وړي دي هغه وړي دي بس او یو مې دا زوی دی بس یو مې دا زوی دی بس ده ته مې قسم قرآن ورکړی دی وایي باندې یې اخیستې وی پلار ہماری جگہ تا لور میں موی ماری جگہ سے مور میں موی ماری جگہ سے نو گلی راغس چای وړلې پردې پیسې بس هغې رانه واغېستلې دا دې قرضدار کړی ما دلته بل چاته مې ویلي شپږ 2000 روپیو مې زه تاله به مې یو میاشت 2 میاشتې پس درکړم نو بس مې هغه هم راته غږ کړي نو بس دلته دا هم رانه واغېستې مې چې هغې هم راوړې وې نو هغه مې رانه اخیستې وې نو بیا به ما کله خبر شوې چې چا زه پرونه او پیسې دې کله یې ښودې وې پیسې مې یو 15 ورځې کېږي چې مې هغې وې بیا دې نه وې چک کړې نه بیا مې نه وې صندوق ته تاله وه تاله ورته وه تاله یې کلاو کړې هر چابیانې په هغې کې هلته میښې وې چابیانې دې مې ورته ایښودې وې چابیانې مو سره وې تاله کلاو شوې پیسې تې دې وړي یا پیسې دې وړي واپس یې تاله اچولې تاله واپس وه نو پیار دې وکړو نو پیار ما نه دی کړی نه دی کړی کور کې دې ماشومانې بچې دي او مور دې دي یو مې دا دې زوی دی مې زوی دی ته څنګه زه خو ته خبره هم نه یم جي او بس پلار مې وویل چې زما نه پیسې ورکې شوي زه به پرون په خپله په کور کې نه وم او زه ته خور کار چې رانم نو پلار نه خبر شوم چې پلار مې وویل چې ما پیسې ورکې شوي وي زه خو په څو باندې واده وکړم جي بس نور پکې زه څه ویلی نه شم هسې په چا مو څه شک شته
چې چا به کړي سوې منې خبر ته زه په چا باندې شک کوم نو پلار دې پتا شکو په ما باندې شک نه کوي پته نه چې په چا باندې به شک کوي تاسو ته هیڅ پته نه لګي چې چا به وړي ما ته څه پته نه لګي چې په چا شک کوي اوس واده خو تیار دی نو اوس پسې کې پیسې خو بل یې وړلې بس الله مالک ته بس جواب ورکوم دا کالی د پاره وسه د پاره د پیسې د قرض کړې وي دا مې کالی لپاره مې لکه شان سم ورکړی او سپاتې وي او د پوم لپاره مې دا پوم په پیدا کوم څه بدانه گاډي ماډي پیدا کوم دا میلمانه پکې لاړ شي کنه نو زه لړم په روان شي ډولې د کم ځان راوړل هغه دغه نه سریباری عربي کړی نه د دې مور مړه ده ا دې مور مړه بل واده دې کوو بل واده نه کوه بچا خو د کور کې شک شوبه نشته نه بالکل نشته ټول قرآن قسم کو چې مونږ ته نه خبر ټول قرآن کو دا قرآن نه بل څه دغه نشم کولی قرآن زما یقین دی اوس بس کې بس اوس په هغه حالات ته ګورو بلال تراشه ګم السلام علیکم سر گاونډي دې جی سبا کوي وسو بس سر جی مونږ خو دغه وسو تاسو ته مکالو کو او بقایه خو زمونږ په خپله وس نه کېږي چې ورسره څه هیلپ وکړو او سر جی بس سړی بالکل داسې دی چې ګیر دی انتهایي ګیر دی سر جی دا لپ د خپل دی نه دا مې خپل نه دی دلته پسې حساب دلته مزدوري کوم دي ستاسو سره مزدور دی نه دلته مزدور دی بس چې کس واړي او راوړي 10 روپۍ ته واخلي بس اړول او راوړل 10 روپۍ دي نو یې تاسو له صدر کې دی سالي بس کوار سوال له 1500 کې هغه نیمه کی نیمه ستاسو نیمه د دی بیا سار راځي په 2 بجې او زی ماسختن نا وخت د 10 بجې لاړ شو کوړه 10 بجې ان شپږ 200 روپۍ دیاړي پاتې کیږي بالکل دا شان او ټول غرمه د غلطه پروتي دلته ولاړی دین مرته د عوامو د پاره بس سہولت ته وته لګ پرې خټانو زی راځي نو تکلیف ورته په دې وجه د دلته ټول غرمه ناسي د خلکو د پاره چې دي ته لګ سہولتي بس لنډه اړې راړي غریبانه اوس تا پیسې چې لاړلې اوس به نور قرضدار کې بس کچاره له سره کړه خو غټ کار به شو کرای نه کړنی بس سرګنې ته پته ولګي چې رته نغلا شي نه دا پته نه لګي اې څوک نه دی خبر نه نه خبر قدرمندو دا د دیاړي مزدوري د طالب پتا استخکاری چې دا د خدای تعالی عجز دی زه چې رابلم او دنم تپوس کو چې واقعا څه شی ونه په دغه د غریبۍ د لاسې په دې سترګو باندې درې اوښکې را روانې وي چې دغه مې اسره و قرضدار مې وکړو ځان له مې کور آبادو یو پرې کور ران شوی دی کور والے وفات شوي دي تا شاته ښکلی ځوان دایم بچی دی دا مور سره جاړي حیران په دې دی چې د کوره غلا چا وکړه په کور کې مور او 2 وړې لوڼه دي سونده که ماغسې تاله دی او پیسې پکې نشته دا هغه د غریبۍ جړا ده که غریبي نه وی نو که 10 لاکه ته مرک شوی نو پروا به نه خو غریب دی او دغه 2 لکه روپۍ دی نشي برداشت کولی دا چې د چا نه راغستې ورکې به نو بس خامخا به ورکوم څومره ټیم دی پکې خو دی یاره ما ته 2-3 میاشتې یادې کړي دي 2-3 میاشتو کې ستا خو شپږ 200 روپۍ دیاړي دی نو دا به چېرته بس دا به کې څه مې بیا راوړه ته ویلي هغه به راکړي راله او داسې ورته مې وګویم بس بس به لږ ډېرې به دي لکه جمع کوم بس را به یې کړه الله مالک دی اوس به بیا قرضدار کې او یا قرضدار ستا څه دي پیسې نمبر اکاونټ نمبر دې شته نه موبایل نمبر دې شته موبایل نمبر دې څه دی وایه یاد دی 0315 5459 095 بیا وایه 0315 5459 095 په دې چې پیسې شته پدې نشته نشته کو تاسو سره څوک رابطه کوي او در سره کومک کول غواړي نو څنګه به را لیږي درته نمبر باندې پیسې به کولاو کې نه پیسې هو دا ما ترځي زه پیسې مرایسي هغه دا سیم خو دې په خپل نوم دی کنه ته مشر زوی ته څه روزګار کې سم هیڅ هم نه کې اسی ګرځي را ګرځي سبق
سبق هم پرېښی پرېښې سویم کې پنځم کې ښه بیا خو تا ډېر غټ تعلیم کړی او دیني دیني جماعت کې مې یو 2 پیرې مې قرآن ختم کړی قرآن دې ختم او په کار نه و چې دا واده دې دله کړی وې نو بس هلته کې زما مجبوري وه ښه مجبوري وه دا الله دې ستا مجبوري حل کړي ستا دا غږ دا د شیرکو ډېر شتمن خلک شته در سره بودري وقار وي تاسو به څه وایئ بس زه به دا د کتونکو ته دغه ووایم چې بس تاسو مخې ته دي د حالاته دا سړی چې کوم دی ډېر زیات غریب دی او بیخي وس یې نه کېږي موږ یې حالاتو ته وکتل او بله خبره دا ده د اغلا چې کوم ده داسې په عجیبه نوعیت باندې شوې ده لکه عموما چې ټول مر غلا وکړي نو صندق مندق په پټو کې پروت وي یا مطلب دا دی چې تالې ماته پرته وي اوس د ده تاله م والې شوې ده نو دا م یو سوال دی خو بس الله دې په خپل رحم وکړي او دی د خپل ایزي پیسه نمبر شیر کړي مطلب دا دی چې بس کو چا ورسره څه امداد وکړو ځکه چې د ده ټیم ډېر کم دی واده ته او مطلب چې دا خادي وشي ځکه چې هر سړی تره تربور لري او بس الله دې د را خادي وکړي ستا نامه څه ده ما شمس شمس قدرمنو دا د شمس دغه غم مو تاسو سره شریک کو چې غریب د واده دعوت چلولی دی او 3 ورځې پس په میلمانه راځي د ده به واده وي او غریب چې کوم قرض کړو نو هغه هم ته داسې غلا وشوله چې صندوق هم صحیح سلامت دی واپس تالم لګېدلی ده پیسې پکې نشته اوس الله خبر چې پیریانو یې وړلی و کوم داسې ورکې شولې خو د شمس دا غږ تاسو سره په دې ږدو چې دا غریب دی او دغه زوی دی ساده باده زلمی دی خو ساده دی ځکه دا د غربت سختو وخلي دي نو دا د دنیا د حاله نه دی خبر دا د کلي ساده ژوند دی دلته سار غریب راشي 7 بجې د لیفټ ته ودرېږي او تر ماسوتن ناوخته پورې په دې لیفټ باندې دا ماشومان او بوډاګان او زناناړې راړې څوک 15 ورکوي او څوک 10 روپۍ ورکوي دغه د ده مزدوري د هغه ماښامې نیمې کې 1500 روپۍ باندې دی سهار د 9 واله تر د ماسوتن 9 پورې دی ډیوټي کوي نو په دې کې زه نه وینم چې یاره دا قرضه به دی په دې کې ختمه کړي نو د دې غریب سره ودرېږي او د نمبر تاسو ته مونږ کېښودو کم خلک وس دس لرئ د ده سره ضرور مرسته وکړئ کم خلک غواړئ د یو غریب سره مرسته کول نو شمس حقدار دی د ده سره مرسته وکړئ یو خوا واده دی بل خوا ته اغلا وشوه او د دې غریب سره دغه پیسې هم د واده دپاره وي د ده سره ضرور ودرېږئ مننه